أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وسپدی آیات کی بل نعمت ذکر کئی چې ستاسو نیکه حضرت آدم علیه السلام د ونې نه الله منع کړی و چې دا به نه خوري، هغه وخوړه، بیا خفه او پریشانه و، نو الله رب العالمین د هغه توبه قبوله کړله. الله فتلقا پس زده کړي آدم علیه السلام من ربه د خپل رب نه کلمات یو څو کلمې، فتابا نو مهرباني وکړه الله تعالی علیه په ده باندې. پتابه معنا وشوه، ګوره پتابه مهرباني وکړه الله تعالی علیه په ده باندې. انه یقینا د الله تعالی هو التواب ډیر توبه قبلونکی دی، الرحیم ډیر زیات مهربان دی. کله چې حضرت آدم علیه السلام دغه ونه وخوړله چې د کم نه منع شوی و، د شیطان وسوسه راغله او د هغې په وجه باندې دغه ونه د وخوړله. مفسرین ذکر کوي چې حضرت آدم علیه السلام په سریلنکا کې په یو جزیره باندې راکوز شو او حضرت حوا رضی الله تعالی عنها په سعودي عرب جده باندې راکوزه شوه او د دوانو ملاقات بیا په عرفات باندې شوی دی. نو عرفات د دې وجې نه وایي چې په دې باندې د دې دوانو پیژنګلو شو ده او یو بلې ملاقات یو بل سره شوی دی. نو چې راله آدم علیه السلام جړل، حضرت حوا جړل، الله رب العالمین ورته څه کلمات وښودل. نو زده کړه آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمې. د دې کلماتو نه مراد هغه دي چې کوم په سورت اعراف آیت نمبر 23 کې ذکر شوي دي چې ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. چې زمونږ ربه موږ ظلم او زیاتې کړلی په خپلو ځانونو باندې، که ته موږ ته بخښنه ونه کړي او په موږ رحم ونه کړي نو موږ به تاوانیان شو. په دې ځای باندې دا هم واورئ چې د توبې دپاره 4 شرطونه دي. که یو انسان غواړي چې زه توبه وباسمه نو 4 شرطونه دي د هغې دپاره. یو الندمو خپېمانتیا، په تېره شوي ګناه باندې خفه کېدل. اولنی شرط د توبې دپاره دا دی په تېره شوي ګناه باندې خفه کېدل. دویم نمبر العزم علی الله یعود، کلکه اراده کول چې دا کار به بیا نه کوم. او دریم نمبر شرط الاقلاع عن الذنب، فوراً د ګناه نه لاس اخیستل، دغه ټیم کې به دا ګناه پرېږدي. 4م نمبر شرط د توبې دپاره دا دی اداء الحق او التحلل، هغه بل ته د هغه حق رسول یا ترې معافي غوښتل. چې د چا حق د باندې پاتې دی مالی، هغه له د هغه حق ورکه او یا ترې معافي وغواړه که تا معاف کي. نو الله رب العالمین به په دې شرطونو سره ستا توبه قبلوي. آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمات زده کړه او الله پې مهرباني وکړله. بیا ورپسې آیات کې الله رب العالمین وایي قلنا وویل مونږه اهبطو کوز شئ منها د دې جنت نه جمیعا ټول پټوله فاما پس کچری یاتینکم راشي تاسو ته مني زما د طرفه هدن څه هدایت فمن نو څوک چې تبعا روان شه هدایا زما هدایت پسې فلا خوف نبی څه یره علیهم په هغوی باندې
ولا هم يحزنون او نه باغي غمجن شي. دی آیات ته ګوره الله رب العالمین وی منګه ویل چې کوشئ د دې نه په غونډه باندې، حالانکه دا دوه کسانو یو آدم و یو حوا وه، خو د دې په ضمن کې د دې اولاد هغې ته اشاره وشوله، ټولو ته خطاب دی. الله رب العالمین دې خبره ته اشاره وکړه چې ستاسو نسل به پیدا کیږي، دنیا به آباده کیږي. بیا الله رب العالمین وایي که چېرته راشي تاسو ته زما طرف نه هدایت، یعنی یو کتاب زه رالیږم، پیغمبران رالیږم، نو ټولو انسانانو ته الله خطاب کوي چې چا زما د هدایت، زما د کتاب، زما د پیغمبر تابعداري وکړه، نو نه به پې یری او نه به دیو غمجن شي. د حزن او د خوف منځ کې فرق دا دی چې خوف ویلی کېږي آینده دپاره یریدل، او حزن ویلی کېږي په تیر شوي باندې خفګان کول. الله فلا خوف علیهم نه به هېڅ یره په دیو باندې، ولا هم یحزنون او نه به دیو غمجن شي. بیا دلته یو سوال پیدا کېږي چې دلته الله رب العالمین وایي چې نه به پې یری او نه به غم، حالانکه د قیامت د ورځې ډېر هیبتناک مناظر دي. تر دې چې روایتو کې راځي پیغمبران علیهم الصلاة والتسلیمات هغوی به هم دا آواز کوي رب سلم رب سلم، ای زما ربه موږ بچ که، ای زموږ ربه موږ بچ که. نو د لا خوف علیهم ولا هم یحزنون څه مطلب شو؟ د جواب علما کوي چې ګوره یره په دوه قسمه ده. یو هغه یره ده چې د جرم د وجې نه یو سړی یریږي، څه جرم یې کړی په هغې یریږي، نو دا یره په پیغمبرانو نشته دی، دا یره په نیکانو نشته دی، هغې ځکه هغې څه جرم نه دی کړی. او کله کله یره د جرم د وجې نه نه خو هغه بادشاه ډېر د جلال والا او ډېرې لوی مرتبې والی، د هغې مخې ته سړی خبر نشي کولی. نو الله رب العالمین یو لوی بادشاه دی، ډېر جاه و جلال والا بادشاه دی. ورپسې والذین او هغه خلک کفرو چې کفر یې وکړه، وکذبو دروغجن یې وګڼل بآیاتنا زموږ آیاتونه، اولئک نو دغه خلک اصحاب النار اور والدي، هم دیو با فیها پاغی کی خالدون همیشوی. د آیاتونو ترجمه یو ځل بیا. فتلقى فسزده کړه آدم علیه السلام من ربه د خپل ربنا کلمات یو څو کلمې، فتاب علیه پس مهرباني وکړه الله تعالی په د باندې، انه هو التواب الرحیم یقینا د الله تعالی ډیر توبه قبلونکې مهربان دی. تواب ویل کېږي ډیر توبه قبلونکې. قلنا ویل منګه اهبطو کوز شئ منها د دې جنتنا جمیعا ټوله، فاما یاتینکم پس که چرته راشي تاسو ته مني زما د طرفه هدن څه هدایت، پیغمبر راشي کتاب راشي، نو فمن تبعا چا چې تابعداري وکړه هدایا زما د هدایت، فلا خوف نه به یې څه یره علیهم په هغوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به هغوی غمجن شي. والذین او هغه کسان کفرو چې کفر یې کړی، وکذبو دروغجنتیا یې کړله بآیاتنا زموږ د آیاتونو، اولئک دغه کسان اصحاب النار اور والدي هم فیها خالدون دیو با په دغه اور کې همیشه وي. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.